یو کس استافه مسله باندې رد کړي او کله چې دا غنه دلیل مطالبه وکړل شو دا هغه د حدیث را لېګل ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیره على 11 رکعه صحیح بخاری نه او دای لیکلی دی چې تراوی اته رکعات دي تمام په مسله رد کړی دی دا کوم حدیث چې پیش کړی امام بخاری ذکر کړی دی امام بخاری کتاب التهجد باب قیام النبي صلی الله علیه وسلم باللیل فی رمضان وغیره امام مسلم ذکر کړی دی په صحیح مسلم کې نورو کتابونو دا حدیث ذکر کړی دی دا د غیر مقلدینو دلیل دی په اتو رکعاتو باندې نو چې دا زما د مسلې رد کړي او دا حدیث پیش کړم دا حدیث لګ ووري دا حدیث د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزيد فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعتا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په رمضان او په غیر رمضان کې د یو لس رکعاتو نه زیات مونږ نه کو بیا دا غي کیفیت ذکر کوي یصلی 4 سلور رکعات مونږ به یو کو لا تسر عن حسنهن وطولهن وداغه د خیس متعلق وختنه مکو چې دا به سونه خسته کول بیا فرمایي چې یصلی 4 بیا سلور رکعات مونږ به یو کو لا تسر عن حسنهن وطولهن وختنه مکو چې سونه به خسته کول او سونه به یوګد کول اته رکعات جو او بیا فرمایي ثم یصلی ثلاثا بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3 رکعات مسکو نو دا ټوټل یو لس رکعات شو دوی دینه دا استدلال کې چې دا پدې کې د یو لس رکعاتو ذکر د درې پکې وتر دي او اته رکعات پدې کې تراوی دي بیوقوف پدې کې تراو ذکر د کوم جنراله دغه حدیث د تراو سره څه تعلق د امام بخاری کله دا حدیث ذکر کوي چې باب التهجد کې ذکر کوي ینه معلومیږي چې امام بخاری دا حدیث د تهجد د پاره علي دویمه خبره ده چې دغه حدیث لک خمانه تشریح وره چې د دې حدیث څه معنا ده دغه حدیث کې یو خبره ده هغه دا چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزيد فی رمضان ولا فی غیره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په رمضان او په غیر رمضان دواړو کې دا معمولو چې یو لس رکعات وکول په غیر رمضان کې تراوی کیږي نو درې تراو سره سمه ده حضرت عائشه فرمایي چې دا موز چې یو لس رکعات وو دا به په رمضان کې هم کو په غیر رمضان کې هم کو نو غیر رمضان د تراو سره سمه ده دینه معلومیږي چې دغه حدیث تعلق دا د تهجد سره ده چې په رمضان کې هم کیږي او په غیر رمضان کې هم کیږي دا یو اشکال چې په دې حدیث باندې د تراو په باب کې دویم په دې باندې دا اشکال ده چې حضرت عائشه صدیقه فرمایي یصلی 4 سلور رکعات مزبه کو او تراوی دو رکعات دي نو دې تراوی سره سمه ده 2 رکعات مزد تراوی او الله پیغمبر به سلور رکعات کول سلور رکعات تهجد دي دیم پیدا اشکال دی چې په دې کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ثم یصلی ثلاثا 3 رکعات وتر وکول غیر مقلدین 3 رکعات وتر نه کوي یو رکعت وتر کوي نستاد د دې حدیث سره سمه ده ته خو یو لسکین نه رکعات کوي د غیر مقلدین په نسبت یو رکعت وتر دي او په دې کې 3 رکعات وتر دي نو نیم حدیث مني او نیم حدیث نه مني سلورمه خبره ده چې په دې کې د جمعات ذکر نشته ته خو را تراوی په جمعات کې کوي الله پیغمبر بکور کې کول سلورم پنځم اشکال په دې باندې دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا په جماعت سره نه دی کړی ځکه رسول الله مبارک بدا به جماعت کول او ځان له انفرادي کول او ته خدا تراوی په جماعت سره کې دغه حدیث د تراوی سره تعلق هم نشته دی نو دا یې خکړی دی چې دا حدیث را لېګل دی نو چې حدیث سره خپل دلیل راولېګو نو موږ دا غي نه جواب وکړو